بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین، زه رضیه مسعود د تاسو په خدمت شي حاضر یم. نن د میژه چې کیما پودکاسټ دی دغه ځای چې څرنګه یو ځوانون او د میژه شجینا په دغه مهنګایي په دور شه دی د پکور د نن پیسې ګټي دغه چې کیما موجود په دونه امیش سره ولما دی عبد الله برکی دا فریلانسر دی فریلانسینګ کو او دا یو نن میشته در وشای چې پکور باندې د نن چې کیما ډیجیټل میډیا دول یا کیما مختلف ویب سایټ دي دغه استعمال کړنې دوران موږ چرنګ پیسې ګټي یقینا دا خبره هر سړی وړي د نن سبا ټیم شي چې د پیسې وګټه او ډېر وګټه او په کور د نه بغیر مهنت نه وګټه خدا چرنګ کیږي دغه په حواله سره میژه د عبد الله نه پښتنه کوي په ټوله شنه اول خو زه ته په خپل پودکاسټ شي هر کلای ویاyo ډیره مننه ستړي ماش درته کوم چې ته روغله او د میژه دغه پودکاسټ حصہ جوړا شو په ټوله ناوالو زه د تونه د پښنا کو چې دا فریلانسینګ تکوي فریلانسینګ دی چې شای او ته دغه فیلډ طرف ته چرنګ روغله چې زه په ډیر یو اسون الفاظ شي ته وشایم فریلانسینګ دغه یای فار ایگزامپل لکه میژه یو کاستای مستری توپ کو یا د کوندا یا داسې بل څه شي چلاوي خو هغه فزیکلی د کونه ته چی او بیا روچی سرویسز ورکوي څوک مستری توپ کو څوک د زرګيري چار کو څوک چکو فریلانسینګ دا سکیل فار ایگزامپل ډیجیټل ته هغه ډیجیټلی سیل کولای شي فیسبوک باندې سیل کولای شي په ټیک ټاک کې سیل کولای شي هغه د پورا زون د نور پلیټ فارم دی فایور دی اپ ورک دی لینکډین دی نن سبا موست امپورټنت نو دا سکیل لکه کنټینټ رائټینګ شو ډیجیټل مارکیټینګ شو بلاګینګ شو اس ای او شو ویب ډیولپمنٹ شو هزار ټایپس دي نو او ته واته سیل کوي دغه فریلانسینګ یی ډیجیټلی چې ته خپل سکیل سیل کوي دغه فریلانسینګ یی اچھا چرنګ ویس لکه میژه وکسي اکثر خلک اکثر سکیلز وی کنه خدای ته پته نه لګي سپیشلی کزه د شجینا خبره وکړه د میژه د وزیرستان د شجینا خبره وکړه چې د کلا داسې مشکل ټایم پیروشي فار ایگزامپل یا خاون مرشیل یا داسې نور مشکلات پیروشي د بیا زکاتینا او چاندې تکشینی کنه یو بل راشن ورکاوه بل شای ورکاوه خو دای سره سکیلز وی د پته نه لګي او چرنګ کړل چې د خپل سکیلز نه فائدہ واخلي خپل بچیون د فاینانشل سکیور کی دا ډېر امپورټنت کوېسچن دی ډېر زیات لکه یو خو مین وجه دا ده چې د میژه خلک هغه ایموشنل چې کوم انټیلیجنس دی که نه در نشته په خلک شي ډېر زر کې جذباتي کېږي او ډېر لکه شجونې خو بیا هم هغه صنف نازک ورته یایي نو هغه مطلب دا په صحیح طریقه سره چې لږ کې هم پریشر پرې وشي نو هغه دغه کولی نه شي ابزاب کولی نه شي بیا زیاتي لکه تو خبره وکړه زکاتینه ټولاوي یا څکو ژاڼو پیڼو لکه نور هر څه شی جنې پوتې شي دغه پوره ضروري دا ده چې فار ایگزامپل داسې یوه شجه وي یا جلکې وي چې یا میړه وفات شي یا داسې جنکې وي چې فار ایگزامپل د غوړي چې د خپل کور سپورټ کو کنه پلور یې غریب یا مور غریبه وي اول خو په چار دادو چې هغه میشه جرأت ورکړي چې یا ته کولی شي او کولی شي لکه حضرت خدیجه الکبرا کا میشه مثال وخلی کنه لکه تجارت یې کولی پراپر او شا کامیابه تاجره وه داسې نه وه چې بس خالی حساب کتاب یې و نو دا شی نه ډېر زیات ضروري د غالبا د ابو داود شریف حدیث دی بیا سپیشل پلینه باندې میژه خلک هغه داسې شمیري چې بیا چې دا خو د پرادي کور شای دی هغه انویسټمنټ نه پې کو تعلیم نه پې کو د حدیث مې زه مثال درکاوه نبی اسلام یایي چې د کوم سړي دوې لیڼه وي د هغې صحیح تربیت وکړو د هغه سره صحیح سلوک وکړو او بیا چې د هغه سړي د پوره جنت دی لکه دا ډېره غوټه خبره ده میژ خلک څه یایي چې نه بس دا د پرادي کور شای دی په هغه لیول باندې زامن باندې خو کی تعلیمینه په ورنه باندې هکاوي شناشه کالج ته بیایي بل جوته بیایي هغه لیڼه هغه خواندې او هغه ته میژه دره توجه نه ورکوي نو په چا دو چې هغه ته میژه ډېره توجه ورکوي ویلې چې کوم نوی نسل و چې هغه ورته یایي چې اولي هغه چې دی سکول چې دی هغه د مور غېږ وي نو هغه مور چې ایجوکیټډ وي پخښې صبر وي برداشت وي هغه ایموشنلی سټرانګ وي هغه فزیکلی سټرانګ وي نو هغه نه چې کوم اولاد روشي او ډېر زبردست وي دا سوري دا خبره د مونه وجدا شوله په اسرائیل شي وی چې کله د یوې ښځې چې کله قبیله په ناس وي نو وایي چې هغه ښځونې چې دي هغه کمپلیکس د میتھمیټکس چې کوم هغه دي پرابلمز دي هغه پرې سالو کوي هغې بیا ډایرکټ په هغه بچیونو باندې اثر وي لکه نن سبا چې وخت اسرائیلیون هغه په ټکنالوژي شي دي په څه شي دي لکه ډېر مخ شي دي میژ غوندې لینیر تینکینګ نه کو
کریټیکل تھینکینګ کو نور کریټیکل تینکرونه هغه کا په شجونه شي دی هغه په سایونه شي مستدا سے خلق پچار دي او اچھا د فیمیل خبره مو درته وکړه کنه تو د اسلام حواله ورکړه چې اسلام شي کنمیجه حضرت خدیجه وخت چې هغه کاروبار یې کړی مسلمانه و د میجه د پیغمبر شجاع و د ډیره کامیاب بزنس یې کاولی دغه څه تو نور ها مثال ورکړي د میج د وزیرستان شجینا د دې چې کوم خپل سکیلز دي کنه اکثر کمیج وخت میج موبایل ها نور پرېشتي دغه ها میج ډیر مایند کوي د خپل سکیلز نه چرګه فائدہ وخلی لکه په ټوله ناول یو خو دی ډیجیټل سکیلز د هغې شجونې پوره چې فار ایگزامپل په وزیرستان شي دي یا نور هم چېرته پکې ایمرجنسي وغیره شي دي هغه که دغه سکیل نشي زده کولی ان کیس موبایل نه پرېږدي ویلی چې د میز رواجي نه او شاینه ماینه دا راسټریکټ دي چې داسې یو سره نیولي وخته په چا دو چې دی کشیدهکاري زده کو لکه کشیدهکاري شي دا یو غټ شی دی چې مطلب ته په هزارها بلکې په لاکه ویري پېژنې ګټلی شي ویس په انډیا شي یوه ښځه وه نوم یې د منویر شو هغه هینډ میډ بیگز به جوړول دا وړه وړه پرسینه چې دي چې شجونې مجونې ګرځوي هغه پرسینه والې ورته لوکل په کلیشې خرڅول هغه داسې مشهوره شوه بل سیټي ته بل سیټي ته ایون کې ویس ریسنټ چې کوم هارورډ یونیورسټي دو په یو اس اے شي هغې انوایټ کړې وه د هغه ښځې هغه نه پیرا یو برانډ یې جوړ کړلی یو حصو کې تو یې جوړ کړلی لکه میشته هم مطلب هغه سوچ اډاپټ کول ضروری دي مطلب د دې مهنت ضایع نشو او د دې ښځې تعلیم شوره زیرو ایجوکیشن او په هاورډ شي دا ویس یوه دوه میاشتې اول هغې ښځې سپیچ ورکړلی سپیچ یې هم په هندي شي ورکړلی وجه څه وه چې هغه سره یوه آیډیا وه بیګي لکه پرس څه شی دی پرس یې جوړول داسې هزارها شیونه دي د هغه د پوره چې ته دا شیونه کله جوړه کوې مارکیټ کولې پوره تو سره کاستو نه سبو فیسبوک هم یوز کولی شي انسټاګرام هم یوز کولی شي ټیک ټاک هم یوز کولی شي ته خپل ما یوز کوه ته جون سره یو کاس ونڅه پرسنټیج بیسس باندې چارې مو سره دا هینډ بیگز دي د مو سره دا ګریمانونه دي د مو سره دا شی دی 30% ته جون تاج ده او 70% مو ته رکوه خو دا شی نه ته میسته خاص کړه نن سبا خو ټول ټریفک په ټیک ټاک باندې دی په انسټاګرام باندې دی ستر وړه ټوټل ورته نوستي لکه نن سبا کاروبار کول او دا شیونه کول تر کله ها اسون نوی لکه څوره نن سبا دي لکه مارکیټینګ یې ډېر زیاته یې ارسون دی خو کمیش صحیح چې کوم ویب سایټ دی یا کوم پلیټفارم دی کمیش هغه استعمال وکړي تو دا یوه خبره ډېره قیمتي وکړه چې ځکه چې میشه که وخت په وزیرستان شي فیمیل ته موبایل نه ور پرېږدي بیا ورته چې د کیمرې موبایل خو بالکل هم نه ور پرېږدي میشه خلک یو مایند جوړ شوی دی او بل یوه طرف ته کمیش وخت دا خبره ټیک هدو چې د موبایل په استعمال نه پیږي بیا د انټرنیټ وي مختلف د پرسنل ډیټا چې کومه دي هغه د دې نه آوټ شي چې هغه نه بیا ډېره زیاتی د مرګ خطره جوړېږي پیرا خانداني نه سره هغه شي داسې واقعیات هم شوي دي خو په دغه شي دا یوه خبره خو ډېره قیمتي وکړله چې که دی د خپل موبایل دا شی نه وي خو دی د نور چوک داسې هایر کولی شي بل چا په ترو باندې دی د خپل سکیلز چې دي فایده وخیستلی شي چې بل چوک وي چې موبایل استعمالوي فیسبوک ته یې رسایي وي چې د مارکیټینګ وکړي د پروډکټ شکیم وي مخته غاکي او دا لکه ډیره زبردسته خبره عبدالله میش مخته وکړله اچھا نور تر وشیا د میشه هغه ځوانون هغه شجینا چې موبایل د هر شی ورته هغه کوي لکه الاو وي دی ته پرمیشن وي دی په کومه طریقه سره په کور دننه پیسې ګټلی شي کوم داسې ویب سایټ استعمال کړلی شي چې پیسې کمی شو د فیسبوک خبره وکړو فیسبوک خو پاکستان شه منیټایز نه دی بهر دی دغسې که ټیک ټاک خبره وکړو هغه هم منیټایز نه دی څرنګه یو دی د پیسې ګټي که څه خالي پیسې چې دي هغه فیسبوک مونیټایزیشن یا ټیک ټاک ته مونیټایز کوي هغه شی نه دي خلک په ټیک ټاک باندې خپل سکیل سیل کوي په فیسبوک باندې خپل سکیلز سیل کوي لکه داسې کو خلک فار ایگزامپل د مو سره یو سکیل دی ان کیس کنټینټ رایټینګ زه کوم یا زه فیسبوک ایډورټایزینګ کوم خلک څه کوم خلک په فیسبوک باندې یو پرسنل برانډ جوړ کوم داسې وکړو چې د فیسبوک ایډورټایزینګ ریلیټډ چې دای پوسټ مینداوي دای ویډیو مینداوي دای څه شی هم مینداوي واته شیر کوي چې د سره چوره کاسون کنیکټ وي وایي چې یار دا کاز د فیسبوک ایډورټایزینګ ایکسپرټ دی یا دا کاز د کنټینټ رایټینګ ایکسپرټ دی بیا خلک دته اپروچ کو لکه کمیجه فایور یا اپ ورک چې کوم مطلب پراپر چینل دی کنه چې واته ته پروفایل پشه جوړ کې واته کلاینټ هوی پشه او چې مطلب کوم خلک چې خپل سکیل سیل کوي هغه کاسون هوی پشه فارو دی اپ دی guru.com دی freelancer.com دی هغه نه علاوه په فیسبوک باندې لګا انیشل 2018 شه مو څنګه کول مو په فیسبوک باندې کنټینټ رایټینګ مو کولی مو فار ایگزامپل چاته یو بلاګ ولیکلی 200 ورډ 500 ورډ 1000 ورډ او مور وخاستلی هغه مطلب مین پوینټس هم فیسبوک باندې شیر کړل چې
چې دا یو کلاینټ ته مو دا آرټیکل ولیکلی داسې د فیسبوک نه مو ته دره کلاینټ روتلل ایون کې وسه پورا مو ته د فیسبوک نه ډېر زیات کلاینټ روچی لوکل کلاینټ هارو چی انټرنیشنل کلاینټ هارو چی او وسه پورا په فایبر باندې مخ په اکاونټ هنه د جوړ کړی ټوټل کلاینټ چې زو خله د لینکډین نه وخله یا د فیسبوک نه وخله نو داسې ته کلاینټ تو سره فار ایگزامپل ویډیو ایډیټینګ سکیل لا یا تو سره بل داسې سکیل ځای اخنه ته ویډیو جوړې کا یا ته پخشي باندې خبرې وکړه ته په ټیک ټاک باندې شیر کا ته په ټیک ټاک نه کلاینټ وخستل شي ته انستګرام نه وخستل شي ته سنیپ چاټ نه وخستل شي اپ تو پرې د سکیل د کاول ضروری دی او پاغنا ضروری سکیل سیل کاول ډیر ضروری چې ته د سکیل سیل څنګه کی دا شاید ته مارکیټ څنګه کی دا ډیر موست امپورټنٹ شاید اچھا په دغه شی میږه د تو د خبرې نه د مطلب هو خصلای شي چې په ټوله شنه اول انسان د جون اسسمنت کول پچار دي چې مترکم سکلز دي او هغه سکلز د چرنګي اصل کولای شي مارکیټینګ یې چرنګي کولای شي سیل کولای چرنګي شي کدا جو پته تاسو ولګي چې د میږه د نه سکلز چې دي ز کوم دای بلاګینګ کولای شي ز ویډیو ایډیټینګ کولای شي ز گرافیک ډیزاینینګ کولای شي د مو سره هندی کرافټس دي او په کومه طریقه سره زه مختر واستلای شي کدا پته انسان ته ولګي شي اکثر کمیشو وکسي ډیر خلک دی چې مو سره هیڅ شی نشته دی خدای پاک انسان چې پیدا کړی دی د سینه دی پیدا کړی هر انسان د لپاره کوالټیز وی په شی کمیشو ډیر خلک داسې وی چې هغه وای لکه اوزي ډیر خوشالای وي د خپل اوزي استعمال کړی شي وایس اور چې کوم آرټیست دی لکه دا هو کړلای شي ډیر نور چې نوی در سره تو سره خدا شته چې ته دا استعمال کړی شي خدا د پورا د جون اسسمنت کول پچار دی چې ته جون و پیژانې جون سکلز و پیژانې بیا ته مارکیټینګ راځي شي سیلف انټروسپیکشن دره ضروری دی جون پیژندنه چې په مو سترنث دی د مو ویکنس دی د مو انټرست په کوم شي نشه دی دا شي نه چې کله ته ډیولپ شي بیا ته هغه ویژن د سړی بیا کلیر ویډیو یو چې یار زه دا کول غوړې مو به دا شي نشه انټرست دی دا د مو ویکنس دی نو بیا ته هغه چې ته جون دا ګول کړی دی هغه چې کول ډیر زیات ایزی خو میجا خدا دو چې فار ایگزامپل نن یو کس وای چې په امازون شه در ریپیری زه نور ټول چاره به زه ډایرکټ امازون زګاوه بل کاس فار ایگزامپل زه وای چې یار مو د ټیک ټاک نه در ریپی وګټلې ته ډایرکټ نو دې هغه پرې ډایرکټ ټیک ټاک ته راشه بل یا چې هغه کوډینګ کو یار ویب سایټ نه جوړاوي ها کو دا کو ویډیو خلا کارو چې هغه کلک بیٹ خلک په شی یوز کوي چې میں نے 1 کروڑ کمائے میں نے 10 کروڑ کمائے 2 مہینوں میں دا یو ټریپ ته یا خالی بس هغه ویډیو به تو باندې کسي اچھا ریل ټایم نالج نوی ور سره نو ضروری دادو چې میجا پخ شای نشه نشیرو میجا اول جون پیژنګلی وکي چې امو سټرنث دی ویکنس دی په کوم شایونه شه د مو انټرست دی یا مطلب انټرست مو نشته په انټرست بل کاوای هشه اچھا نو په انا بعد میجا په سکیل باندې فوکس وکي میجا 5-6 مهینه ټایم ورکی نو په 5-6 مهینه شه ډېر غټ ترانسفارمیشن لشي ډېر څه کې دا شي په 5-6 مهینه شه ایون کې دا ټریننګ سکیل خدا خود څه درا شاین دی کاته کوډینګ زکاوي میکسیمم د 6 مهینه نه ډېر ټایم نه خلی کاته ډیجیټل مارکیټینګ زکاوي کاته څه زکاوي امازون زکاوي ته ټیک ټاک زکاوي ته انستګرام زکاوي اي آی نن سبو مطلب ټرند یې راوند دی دا چیټ جی پی ټی شو پایتان شو چیټ جی پی ټی نه خلک درته پیګاټي صرف پرامپټینا وړه پرامپټینا لیکل په دغه باندې خلک سمندري پیګاټي لکه هزارها فیل دی بالکل چیټ جی پی ټی باندې اکثر د سوشل میډیا باندې ویډیو هر درې می چې ورته چې زو چرنګ په میاشت د نه په لاکوي پیسې چې کې می دیا غاټو بیا ریپلای ورکو چې تا خپل چې کوم سکلز دي پروفیشنل هغه استعمال وکړو د درا پیسې غاټه کنه وس هغه چې چاته د خپل سکلز پاته نه وي هغه چرنګ هغه استعمال کوي یس دا خبره دا ډیره ضروری ده چیټ جی پی ټی چې دا تو د پورا کیریئر کونسلر هدا دا تو د پورا میډیکل ایڈوایس خو خیر نشه جنو خوسته دا تو پورا ټیچر هدا دا د پورا گرافیک ډیزاینر هدا دا تو د پورا ار شي دي ته چیټ جی پی ټی دا وایي چې ایکټ لایک ا کیریئر کونسلر ته دا سه ایکټ وکړه چې ته فار ایگزامپل کیریئر کونسلر یې د مو فار ایگزامپل میټرک ایجوکیشن دی او د مو سره سکیل زیرو دی مو سره هیڅ شي نشته ته مو ته ول یارو وشایا چې څه وکړه او ته ایمن کې ورو چې مو انټرست پیسې شي نشته بیا هو ته دا درا څنګه چل یاد ورو چې نشه ګایډنس چې ته دا سه وکړه لکه دا شي نه ډېر ضروري چیټ جی پی ټی خو درا ضروري دو چې فرض چې د هر کس دای چیټ جی پی ټی هغه آیډیاز جنریټ کول بیس باندې شي نه مینه مخشه بوتل د هر نه ضروري دو ایمن کا په تم شه دی په 9 شه دی په 10 شه دی چې چورا دی دا ټول خلک زه خو ریکمند کوم مو ته ډیره غوټه فائدہ ورکړی دو ډیره غوټه چیټ جی پی ټی د هر نه جوته فائدہ ورکړی دی مو چاره هغه چاره چې په دوه میاشتې شو نه کېدل نن د چیټ جی پی ټی په واجه هغه
په یو ورځ شي بلکې په 10 منټ شي هغه وشي. بالکل چیټ جی پی ټي آرټیفیشل انټيليجنس دا خو درز یو تای مختغه شوی دی چې مش خو یې د مش صحافت چې دای دا ختم شي مش هو ضرورت نه وی کنه چې کیم وخت ریپورټر ها دا انکر ها آنلاین ټول چیټ جی پی ټي شاینه د څه تراوندي پترو باندې راوندي. اچھا بل تو خبره وکړه چې میشه لکه په هر انسان چې خپل سکیلز وی کوالټیز وی ډیفرنٹ وی میش لکه بل کس وخت چې دا وایس اوور کول یا دا ویډیو ایډیټینګ کو یا دا گرافیک ډیزاینینګ کو یا کمیش وزیرستان مثال ورکو وزیرستان چې چوک چې د پکوړې د کون جوړ کی پکوړې شیز دا وی بیا بل هو ورچک شي کلی ولا او هغه پکوړې د کانی نه پېښ جوړ کی بیا چې هغه پرېږ دی بیا ټول پېښ پرېږ دی لکه میش خپل سکیلز نه کسي میش بل کسي چې کامیابی باندې راوندې بس دا غل یا روزګه کوه حالکه میش سره ا سکیلز نه وی لکه د په اور سره ته چوي دا ډیره ضروری خبره ده چې میشه خپل سکیلز و پیژنې کنه دا نه چې بل کسي چې دا شای وکړلی د په دغه مخ راوندې وسو زه خامخا دا کو یس لکه د هر کس د پورا فار ایگزامپل وسه مو د پورا 4 وکړه مو فار ایگزامپل بلاګینګ زکا او یا ز کنټینټ رائټینګ کا او یا ز وټ ایور کا ضرور نه دو چا د تو د پورا هغه 4 وکو ول چې مطلب مو ډیفرنٹ کوالټیز وی د تو ډیفرنٹ کوالټیز وی د مو چې کیم فار ایگزامپل مایند مینجمنٹ آئی او یو قسم 4 کو د تو مایند په بل لیول باندې 4 کو نو مین خبره دا چې سیلف آئیډنټیفیکیشن ډېر ضروری دی چې موږ خپل پاور او پیژنې یا خپل سټرنث او پیژنې چې مو په دغه شي سټرنث دی نه کې بس هغه برېټ ریس چې بس دا ټول خلک راوندې زه په دغه باندې زه ویر شم پښې بیا ته نو خپل لایف سیټ کولای شي ته لایک کنفیوز وي همیشه کنفیوز وي دا ډېر ضروری شی نه دي او څوک به دغه خبرې کول کوه نه بس هر سړی لګیا دی ور هغه یوټیوب تک شینی او دا فضول چې کوم د جن یوټیوبر دی چې دا شاینه مینه غوي اختانوس یا ګور ویرو بالکل سکیم ها خاطر شي کنه کمیږي ها مختلف خلک چې په دغه شي کا ماحول خبره مې وکی کمیږي لاهور ماحول وکسي الیا میش د کراچۍ ماحول وکسي اور ته خلک ته ماحول اپورتونټیز چې دی ډیفرنٹ دی او دغه سه میش کا کې پیکه ته روشي پېښور وکسي پېښور حالیا شدای دلې روشي ریاض خان وزیرستان سایډ ته ورته بیا بالکل اکه سم اپورتونټیز نشته او اکثر د میش خلک چې کیم دی د لاهور له ویډیو کسي بیا د هغه یی چې میش دا شریکی دا وکی خپل سکیلز نه د فائدہ نه وکړي او دا وجه دو شاید چې د میش د وزیرستان خلک سپیشلی زه خبره وکړه چې د میش د ناکامي وجه دا دو چې میش خپل جانینه نه پیژانې میش په بل پسې تراتوي یا خو یې ابشیرو نسی یس چې په کومه طریقه سره میشه دا ناکام کی چې دا مخته نشي لوړ حالکه د یو انسان کامیابی پیرا دی لکه کامیابی دو دغه شک نشته شاید د شجینا په حواله سره زیاتای فوکس د مو په شجینا باندې نه چې مش قبایلی ازلا شي شجینا خو یو داسو چې سبق د خاص نه وی بیا کو یی میټریک نه مخته د سبق نه یی او د په کور کې هغه په حواله سره تچو یی لکه نه سبق خو شاینه مینه مطلب انفارمیشن دور ده شاینه مینه ډېر ایزی شوی دی لکه ویسټ ریسنټ په امریکا شي په جاپان شي په فنلند شي ډیفرنٹ کنټریز شي سیلف سکولینګ دا سیستم لګیا دی خلک د کور نه بهر نه وځي پس په کور شي د نه د 5th هم وی میټریک هم وګو اف اس سی هم وګو لکه سیلف لرنینګ ډېر غاده یوت شوی دی نو هغه شجونه چې فار ایگزامپل په کور شي دی یا هغه داسې اپورچونټیز نشته کنه چې د سکول ته لوړ شي یا وته د سکول نه نشته یا څه نشته نو یوټیوب نن سبا په ټوله نه ورټ استوز دی چیټ جی پی ټي په ټوله نه ورټ استوز دی بیا وځان چې خو داسې دوی چې وته نیټ نشته مو خپل داسې کول د دغه 2017 آس پاس خبره ده وخت هم چې په وزیرستان شنیټ نه و چونکې میزه په ځمې شي پوسټ هم وي می سره ایمن کې دره پیسې نه وي چې میزه په دی خان شي په ټاکشه د کرایې ولا ملاون شي مو څه کول مو وخت هم چې کنټینټ رائټینګ زګاولي انیشل سټیج شي وځه زه ټانک ته روغلو په یوټیوب شو مو لیکل چې کنټینټ رائټینګ کمپلیټ کورس بس هغه پیرا کورس مې ډاونلوډ کړلی په خپل موبایل شي اوس خو چونکې نیټ نه و بیا زه لوړو وزیرستان شي بیا مې هغه ویډیو مې کتلې بیا یو شی بل شی هغه خبره وا چې 2-3 میاشتې وتلې نو په هانا بعد چې کنټینټ رائټینګ کله مو زړلی به مو الحمدلله ډایرکټ کلاینټ میلاو شو هغه چې کوم په ال ار ایچ شي واسطه جا دغه میډیکل د هیلث ریلیټډ بلاګو نو هغه مو 18000 روپۍ روګاولې د میاشتې اخته مو 13 ارټیکل 14-15 ارټیکل ورو دا مو وته لیکلې بعد به دې هغه لایف ټرن شډیر زر الحمدلله ثم الحمدلله نو دا څه کولای شي به هر حال چې ساړی هغه ویل پاور وی هر څه کې د لشي چې ته څه وغوړې کېږي لکه دا ایکسکیوز نه دی چې فرض مو سره انټرنیټ نشته یا مو سره موبایل نشته یا مو سره دا شی نشته
بس ویل پاور ضروری دی چې زه دا کول غواړم بیا الله پاک ټولې لارې اسانوي جوړوي او هغه کېږي ضرور نه ضرور کېږي بالکل په دغه پوره کمیشه وخت نن سبا وړه بچیونه په لوس شه موبایل د فیسبوک استعمالوي او فیسبوک کې ما نیگیټیو طریقه سره د استعمالوي او بل باندې بیډ کمنټ کړل مختلفه ویډیو داسې کمیش وخت په سوشل میډیا باندې ډیر دی غلط استعمال شي پازیټیو یوز اف سوشل میډیا بالکل هم نشته دی کدا په صحیح طریقه سره د استعمال کې د ارنینګ کړلای شي فائدہ جن حاصل شي پروډکټیو چې دغه یوز کو ډیر څه شای دی په فیسبوک شي ایون کې فیسبوک مو فیسبوک چې خپل وستر وړای نو مو خال کې خو فالوور وي 10,000 مو 10,000 کسان فالو کړی دي ټول هغه کسان چې فار ایگزامپل څه شی به بارشه جاغري څوک سایکولوژي بارشه جاغري څوک فریلانسینګ بارشه جاغري څوک ویب ډیولپمنٹ بارشه جاغري لکه د مو فیسبوک د مو د پورا پیرای با یونیورسيټي دو ډیلی بیسز باندې واته چې څه اپډیټ نوي کېږي ټولز روچي ای آی څه شی روچي نو ماته واته اندازه لګي ولې چې لکه ډېر پروډکټیو طریقې سره زه یوز کوم دغه سه انستاګرام دغه سه ټیک ټاک او د مو د فیلډ ریلیټډ چې کوم خلک دي هغه د مو سره اډ دي هغه نه مو ته کلاینټ هم واته د مو د هغه جون مو ته ملاويږي واته د مو لرنینګ هکېږي واته د مو اډوانسمنت هراوندای هر څه شي د مو هغه جون کې نه سبا خو لکه د ډیجیټل لیټریسي ډیره ضروری ده ډیره ضروری ده چې زه خو یای چې یار په سکول شه دا یو سبجیکټ وای بالکل په سکول شي چې سبجیکټ وای چې دا استعمال یول نه وروښول ویس په فنلند شي ډیجیټل لیټریسي باقاعده وته یو از کمپلسری سبجیکټ ورته یای وته چې تو فار ایگزامپل لکه نه سبو هر کا سوشي په فیسبوک باندې پوسټ وکړو تو چې دا پاته وی چې یار دا پروپاګاندا دا څه شای دی دا څه شای دی دا کوم کنټینټ وای دا د مو مایند کوم سره شفت کولای شي ویل چې مې چې څه انسان ویني د هغه نه متاثر کیږي نو میجا خو خپل ماشاءالله غا انټلیکټ لیول د میجا د خلک داسې دی چې الله دا رحم وکړو او بیا ټول ورو د مو هغه دروي غورشتیا ټول رضا غا شاینه ماینه کسي پروډکټ خو شي میجا په شي کسي نه هغه انټلیکټ لیول چې څوره دی دغه نور هم په ډراپ ډاون باندې لاګیا دی په دغه شي کاوي څه د سوشل میډیا میجا استعمال مثال یو د ریسنټلی د سلیکشن چې وشولې دغه کمیش وکس پی ټی آی انتخابي نشان چې کوم بلاوای هجن یو وړلی او د کمپین ته نه پرېښول خدای د سوشل میډیا باندې ا کمپین داسې وچلولي چې عام ووټر ته د خپل میسج ورسولي لکه سوشل میډیا کا استعمال صحیح کوي دا ډیره زیاتې فائدې دا وتاي چې ډیر غاغ تحریکی نه خپل اوس د سوشل میډیا په تر باندې په یو اس شي هغه پیرا دا یو کیس په وشه کنه پیرا غا الیکشن یې چینج کړلی اچھا ایلن ماسک ویلې په 43 بلین ډالر باندې دا ټویټر وحاصل ویلې چې ډیټا ډیټا د په لوشي روغلا نو چې تو سره چې ډیټا په لوشي روشي تو سره یو انفلوئنس ویټ تو زیتی آډینس په دغه سړي هوړای شي په دغه سړي هوړای شي په هر سایت ته د سره وړای شي نو دا شاینه ډیر ضروری دی په دغه مونږه مطلب چې ساری ته نالج وي دا ډیر ضروری دی نه کې او مشکا د تو د ټیک ټاک خبره وکړه ټیک ټاک د میډ سایت ته د خلک لکه مایند سوچي هغه دی چې ټیک ټاک دی یای ها چې دا خو یو فضل پلیټ فارم دی په دا باندې دا سندري دی او دا کچا آی ډی جوړه هم وی ټیک ټاک مطلب دا چې کومه پرسنالټي دوه اټولای ډیمیج دي نمیش د خلک دا سوچي حالکه ټیک ټاک یو سوشل پلیټ فارم دی په دا باندې هم خپل میسج زیاتای خلک ته رسول شي ته چې د خبره شي یا دا دره پاورفل ټول دی نن سبا خو چې چوره آیډینس جنریشن زد چې دی کنه کیم خلک جنریشن زد وخت یی چې د کیمه وړکی ایج ویست د 12 سال نه روانچا تر 24 سال پورې دی 1995 نه روانچا 2010 پاین شي کوم شي جنریشن زد ټوټل په ټیک ټاک باندې دی ټوټل نو ډېر ټریفیک دی واته ته خپل میسج واته کول غوړې ټیک ټاک باندې خو خیر میجا داسې دا وس تقریبا د 3 سال میاشتې نه وشوي ټیک ټاک خلک وی چې اسې دی داسې دی میجا څه کوي چاینیز یو ویب سایت دی زه ته مطلب په نوم ته خله ایگزیګوا آی ایکس آی جی یو ای ایگزیګوا نه میجا ویډیو وروخلی وته پیټ ریلیټډ فیشن ریلیټډ ډیزاین ریلیټډ لکه ډیفرنٹ کیټاګریز دي وته میجا ویډیو وروخلی ا میجا لشکی ایډیټ کی یا لشکی سپیډ ورجوت کی نو شینه مینه ورجوت کی ا میجا یو ایس ای بیسډ ټیک ټاک اکاؤنٹ نه جوړ کړی دي ا ویډیو میجا وته اپلوډ کی نو د هغه نه میجا الحمدلله ز او نور د مو سره 5-6 کا سوندي الحمدلله ډیر ښه ارنینګ جنې کوي دی هغه ډیر ښه ارنینګ ایون کې یو پروفیسور در ارنینګ نه کو اچھا در تان سیلری نه ویل کا چورا میجا دیو ټیک ټاک اکاؤنٹ نه کاټي
نو چې په صحیح طریقه سره ته یوز کې مسله دا غواړو چې دغه استعمال پکیم کې سم کې کټو کې سندره ویل یا نور ډانس مش خبره کو اکثر خو دغه په فیسبوک باندې ها کیږي د په یوټیوب باندې ها کوي چې ټکی کوي او کټو که صحیح استعمال کو هغه ټیک ټاک هو یو پلیټ فارم دی چې زیاتای خلک ته ته میسج راځي مش کا خبره وکړي د میجا چې کی می ویډیو دی کی ما دی اپ ټیک ټاک باندې لیا زر وایرل شي زیاتای هغه میسج وی خلک ته ورسي بالکل دا غسته خو د میش خلک دا شایلش کی مایند کوي اکثر مت میسج وشي چې اچھا ته ټیک ټاک اکاؤنٹ جوړ کړی دی دا خو ډیره غلطه خبره ده ټیک ټاکر ادو فلادینګ دا دا قسم اکثر لکه مخته یو پوسټینه حدث شوی وي همیشه اداګه په استعمال باندې نه پیږي دا غسته سوچم یو داس جوړ شوی دی ک ټیک ټاک یو پلیټ فارم دی خو دا د غلط خلک پلیټ فارم دی غلط خلک مسله دا څه جوړ شو چې چیرې فار ایگزامپل دا څه لیوانای او پیرای وکنه روغل ټیک ټاک تا نو هغه بس خلک خو کانټینټ خو کسي نو هغه اکسیډنټلی دغه وایرل ویډیو وغیرہ وایرل شولې نو هغه وجه د خلک داسې یا ټیک ټاک شخو بیا داسې دی به حالانکه ټیک ټاک چې ته پروډکټیولی یوز کې ټیک ټاک شي ډیر څه دی ته واته ټیک ټاک باندې مو چې چورا ډیجیټل مارکیټرز دي یا بلاګرز دي مو فالو کړی دی ټیک ټاک هم سیم لکه څنګه یوټیوب دی چې ته لرنینګ کوي د ټیک ټاک نه لرنینګ هکاو واته ز په 4 هکاو ویلې چې مو ته پته دوی چې پروډکټیولی ز ټیک ټاک څنګه یوز کو نو چې پروډکټیولی ته هر یو پلیټ فارم کا فیسبوک ته کا انستګرام دی کا ټیک ټاک ته کا سنیپ چیټ ته چې پروډکټیولی یوز کوي د مو 110% یقین ده چې ته دغه نه پیسې غټلای شي او خپل لایف هم ترانسفارم کولای شي تو هغه په سوچ شي د تو ایون په هر څه شي ډیر چینج وتلای شي خو چې پروډکټیولی یوز کې دا ضروري ده دا روشیا چې اخیری میسج ځوانونه ته او د میشه چې کوم شجینا دی دغه ته چې میسج ورکوي په ټولو نه ضروري خبره دادو چې ټایم چې دی ټایم ډېر امپورټنټ دی ښځونو ته هم زه دا یا ځوانانو ته هم دا یا چې ټایم چې دی ضایع نه کو ویلې چې وایي چې د انسان په انسان مو د خپل بدن هم حق وي د خپل نفس هم حق وي نو کمی چې په دا لغویات شي چې ټول اړیز میجا فضول طریقه سره ټیک ټاک سکرول کوي یا فیسبوک سکرول کوي یا واتانوس یا داتانوس انا دا پچادو چې میجا د خپل ټایم پروډکټیولی یوز کی پخې میجا سکلز دا کی یون کا ډیجیټل سکل میجا نکی زا کا ته الکتریشن هز دا کی میجا پلمبینګ زا کی زنانه کشیدا کاریز دا کو باټوي جوړاول زا کو د لوس ولا واشي جوړاول زا کو غوړ جوړاول زا کو نو یو خدایي چې د دغه د هغه ټایم هم په صحیح طریقه سره یوز کیږي او دغه نه مطلب د پیسې مېسې هم ګټلی شي اچھا ویس یوه خبره مو تر زړه شوه سوري د مو د یو اس ای یوه کلاینټ وه هغه ویل چې زه سیویر ډپریشن ته تللی یم سیویر ډپریشن مطلب اینډ لیول ته رسېدلی یم هغه ویل چې ډاکټر مو ته دا سجیسټ کړه چې ته په لوز باندې ګانډل منډل شروع کړه نو هغې داسې وړو وړو جو پرسینه دي داسې لکه دا پلاستیک دا جوړول شروع کړل هغې چې کوم فیسبوک مارکیټینګ و ټیک ټاک مارکیټینګ و دا مو ورته کولی مو تقریبا څه وته نه میاشتې 4 سره وکړه په یقین سره منه اشجې ویل چې د مو ډپریشن ختم شو د هغې باټوي او د هینډ میډ چې دا کوم شی نه جوړولی نه هغه ښځو د میاشتې $12,000 $13,000 $14,000 پوره د هغه ویب سایټ باندې سیل ورتللي لکه ټایم مطلب مش دا کولای شي چې دا چې کوم انسان مصروف شي اکه فیمیل ریلیټډ کوي ایوا سرور ولې وا چې نفسیاتي چې کوم مسایل دي کې پکې شي بیا په وزیرستان فیمیل شي ډیر زیاتای دي او په دغه شي مش دا سجیسټ کولای شي چې د دې چې کوم سکلز دي کوم قشیدا دو شبه دي مش ډیر فیمیل سره شته ها ډیر شلي د دې سامان جوړوي چې د دې دغه شي باندې زیاتای ټایم د دې دغه ور کو د دې ذهني ها یس چې کوم وی مصروف او وی جسماني هوي او فائدہ هم ورته راسي لکه دا ډیر زیاتای مصروفیات چې کوم دي خالي دماغ سره یې چې د شیطان کور دی بالکل دا غسه دو امیجا خلک اکثر یو دا خبره هو چې کله د چندولینا پوس لوډ شي دغه د میج مسجد پر یای خان شور شوی په اسلام آباد پېښور شو د شټ ټایم تیروي او د چندولینا چې د پوس لوډ شي یا د دې په مزکه باندې حسره کاری شي په کونی په لارګي په ویلا په داغوي خو زه چې دغه مین وجه دا چې پوس لوډ شي پوس د فارغ وي دا شیطانی دماغي چې کیم یا اکټیو شي بیروزګاری وسی بس دا یو بل پس ورکی ورونه شاید دا وجه ده بالکل دا وجه ده چې د مصروف وای بچاره لاري لاګیا وای نو څوک در لایا وی چې شاخه کو یا شولانګ کو یا پټای دا یا برید دا یا ویلو دو یا دا خبره ډیره کیږي چې د میج ماسید شکل په جانډولا پوسټر شي د ماسید شي دغه نادولې بیا دا 100% صحیح ده او ګورنمنت نه مطلب دا خاص کوي اپیل دی ورته چې دا څه کې می سنټر دی کنه کشي دا کاری کو لگاولا چې چورا هدا میجا وزیرستان شي تحصیلی نه دی انکه ټانګ هدا میجا خلک دلته دی پړي خان شه دا دلته جوړ شي او چې څومره هر باب اختیار دی د میجا
مشروم دي هغه دا په چار دو چې په دغه شاینه باندې غا وکړو دغه شاینه سره ته سوچ وکړو دا کې ووکیشنل چې کومې سنټرې دي دارو والی وزیرستان شي ملادا شي جوړ کو ماکین شي جوړ کو خای سوره شي جوړ کو تیار شي جوړ کو دا ټول غاشه بیا او دا وی چې هغه ټوله معاشره او پروډکټیو وي او منټلی او مطلب سترانګ وي پچاو بوج نه وي پچاو بوج نه وي او ان شاء الله تعالی بیا خپل مسله خپل حل کوي یس ودین 5-10 سال شو مو یقین دی مې خلک ماشاءالله ډېر ټیلنټډ دی ډېر میچور دی ودین 5-10 سال شو پیرا سیستم مې نه سبب یا چې پلونکای دی او ډینګای دی هدا دی او مې جون ته نه کسي په چار د دوی مې په دغه شاینه باندې فوکس وکړي جوت فوکس وکړي بیا ان شاء الله تعالی چې دی حالات چینج کوي ضرور نه ضروري چینج کوي چې هغه چینج کول د پوره مشکل کوشش وکړو یس دا غو د مش سره عبد الله برکی چې دا فریلانسینګ کو د خبرو ته ورودلې چې یی چې انسان چې کوشش کو مهنت کله نه ضایع کیږي مختلف پلیټ فارم د استعمالولای شي چې هغه نه د ارنینګ کولای شي او هغه په میش باندې ډیپند کوي چې میش چرنګي کیم سکلز په میش دي هغه میش کیم قسم استعمال کو او کیم قسم کیم پلیټ فارم میش استعمالوي دغه سره میشه د تاسو نه غوړي اجازه ته ان شاء الله بل پودکاسټ او د بل ول ما سره میشه تاسو په خدمت شي حاضر وي ډېر داوونه په اله الله حافظ